بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 27 باندې چې کوم پېښور کې یو تاریخي جلسه کېدونکې ده چې عمران خان د جیل نه د هغې کال ورکړی دی. څنګه چې زموږ نورو ملګرو ویلي، زه امید لرم انشاءالله چې څومره پښتانه دي زموږ نن د قبایلو پارلمنټیرین د نورالحق قادري صاحب په مشرۍ کې چې دلته کومه میټینګ دی، کومه جرګه ده د 27 حوالې سره، انشاءالله هغې ته به موږ بھرپور تیاری کوو ټول قبایل، او په ګڼ تعداد کې به راځو. دې سره سره زموږ په نورو صوبو کې چې څومره پښتانه پراته دي، چونکې دا امپورټډ حکومت چې کومه دی، د فارم سنتري چې کوم حکومت دی، دا به مختلف رکاوټونه جوړوي. د هغې لپاره ضروري دا ده چې زموږ څومره قبایل دي، زموږ څومره پښتانه دي، یو ورځ دوه ورځې مخکې هغه د مختلفو ښارونو نه راوځي، پېښور ته او خپلو علاقو ته راشي. دې سره سره چې زموږ نور پاکستان کې څومره ورونه دي، د نورو صوبو څومره استوګن دي، هغه پکار ده چې ځکه چې فارم سنتریز ګورنمنټ په مختلف رکاوټونه جوړوي، هغوی له پکار دا ده چې دوه درې ورځې مخکې راوځي. پېښور د هغوی میزبانۍ ته تیار دی. انشاءالله د هر یو اجرا، هر یو هوټل به د هغوی خپل کور، خپله اجرۍ د خیره سره. زه امید لرم انشاءالله چې دا به یو تاریخي جلسه کېږي، ټولې دنیا ته به یو میسج ورکوي چې د پاکستاني قوم که هغه سندی دی، که بلوچی دی، که پښتون دی، که پنجابی دی، ټول عمران خان سره ولاړ دي. یو تاریخي جلسه به کېږي انشاءالله، دنیا به انشاءالله دې تماشه کوي. خوشحاله اوسئ.